लाइक करो, शेयर करो अल्लाह की रज़ा के लिए। منګ د الله زامن یو. लाइक क्या और शेयर क्या د الله د رضا د پر الله پاک تخپل محبت خو د الله نازول یو. د الله خوښ یو. دا د قرآن ترجمه د قرآن درس لفظي ترجمه اردو پښتو کې. جنت خو زمنګ دی، منګ به کله جهنم ته ځو. نن په دې ویډیو کې نو دی به خپل پاکي بیانول، خپل صفاتونه، خپل استعینه. د 48 نمبر آیات نواله تر 57 نمبر آیات پورې او الله باندې دروغ تړل نو دا سرګند ګناه دی. دا سه لفظي ټکی په ټکی ترجمه ده. لکه د دې زمانه بعضی خلق چې تاسو دا واورئ ډیر زیات په خوشاله شئ. بعضی پیران، تعویذګر عاملان، او په دې کې به تاسو ته دا وایي چې د ټول نه غټ کم ګناه دی چې الله پاک نه معاف کوي. جانه څه شی روشي نو ماشوم راغواړي نو ولا تور کی. او بل دا خبره چې الله پاک کوم خلکو ته د جنت خوشخبری ورکوي. ودی ته ګوره دې کې بتا د غلط کاری. په دې کې مولانا مفتی سید شاه صاحب داسې زبردست تفسیر سره بیان کړی دی، درس کړی دی. یا کوزه راوړه نو باغی سوره یاسین وی او دغه کوزه چولې هغه کې غل معلومه. او په دې کې واضح داسې ویلي دي چې د ایماندار خلکو د خو خلکو به څه حالات په آخرت کې او په دنیا باندې به څه حالي. د زکات چیرمن دی. او د بدو خلکو په آخرت او په دنیا به څه حالي. داسې زبردست. او اول خپل خزه کونډو کې لیکل ده. خپل خزه کونډو کې لیکي چې دا کونډه ده. د زکات چیرمن دی او زکات سفن راشي نو اول خپل خزه لور کوي چې دا کونډه ده. ویډیو د اوس د دې ځنه شروع کیږي او تر اخره پورې وګورئ او لایک کړئ، شیر د نه ير نشي، صحیح ده، او سبسکرایب وکړئ. الله نه امید ساتل پکار دي چې او به بخي معاف پای کی او د مشرک بخنه نشته. ان الله یقینا الله لا یغفر نبخي ای یشرک دا چې شرک وکړي شي به الله سره. ان الله لا یغفر الشرک الله نبخي شرک لرا. یقینا الله نه معاف کوي نه بخي ای یشرک به دا چې شرک وکړي شي الله سره. ويغفر معاف کوي بخنه کوي ما هغه دونا چلاندی کتای ذالک تدینا ما دون ذالک د شرک نه لاندې بل یو ګناه دی نو الله به معاف کوي. ويغفر معاف کوي بخنه کوي ما دون ذالک سوا د شرک نه لمن هغه چاله را یشاء چې خوښ شي رضا شي د الله. ومن یشرک بالله چا چې شرک وکړ الله سره فقد افترا یقینا جوړ کړه د اثما عظیما ګناه ډیر لوی. دغه آیت رستو بیا راځي 116 کې ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. یو شانت آیت ته خو تتمه جدا ده. دلته وی فقد افترا اثما عظيما او هل توي فقد ضل ضلالا بعيدا. دا شرک د يهوديانو دی او دی علماو. عالم سړی چې شرک نو ځان له دلیل لټي نو فقد افترا اثما عظيما دې د ځان له دلیل جوړي نو دته وی چې دې ډېر لوی ګناهګار. او رستو راضی فقر ضل ضلالا بعیدا. دا شرک د مشرک ته د جاهل د عام سړی نو دې په لوی گمراهۍ کې اخته شو نو ځکه دې ته زوال وي.
ان الله لا يغفر یقینا الله نه معاف کوي نه بخي اي يشرك به دا چې شرک وکړي شي الله سره ويغفر ما دون ذلك بخي سوا د دې شرک نه بل سګنا لمن يشاء چاله چې خوښي ومن يشرك بالله چا چې شرک وکړ الله سره فقد افترى یقینا جوړ کړو د اثم عظیما ګناه ډېر لوی الم ترى آینوینی د یهودیانو پنځلس خصلتونه ذکر کول نو مس کې د آیت راغی بیا داغي خصلتونه ذکر کړي الم ترى آینوینی الی الذین هغه چاته یزکون انفسهم چې صفاتونه کوي د خپل ځان ستاینه کوي د خپل ځان پاکواله بیانې د خپل ځان يهوديانو بویل مائده کې برازي نحنو ابناء الله واحباؤه من د الله زامن یو د الله نازول یو د الله خوښ یو جنت خو زمنګ دی من به کله جهنم ته نو دی بخپل پاکی بیانول خپل صفاتونه خپل استعینه الم ترى آینوینی الی الذین هغچاتا یزکون انفسهم چستعینه کی د خپل ځان صفاتونه کی د خپل ځان بل الله یزکی بلکی الله پاکی توحید سرا قرآن سرا من یشا چاله چې خوښي ته ځان ته پاک مو ویا پاک هغه څوک دی چې الله ورته پاک وي بل الله یزکی من یشا بلکی الله پاکی قرآن سرا توحید سرا چاله چې رضا شي ولا یظلمون فتیلا او ظلم باون کړي شي زیاته باون کړي شي فتیلا په مقدار د پوست کی د اډو کی د کجوري عربو ډېر زیاتې کجوري خوړې او کجورو سره ډېر کسب نو الله قرآن کې هغه الفاظ راوړي چې هغه په خپو وشي درې لفظونه قرآن راوړي فتیلا بیا ور پسې رستو راځي نقیرا او بیا بل ځای کې راځي قتمیر کجوري د اډو کې منی پاسا هغه کې یو قرار دی یو چاوت دی چاوت کې یو نری تار دی هغه ته وی فتیلا یعنی د دې چاوت کې چې کم نری تار دی د دې مقدار به هم الله چا سره ظلم نه کوي دې ته وی فتیلا یا فتیلا چې سړی کلا سکار مارو کی لاسونه منی خیره راشي نو دې رسي لاسونه ځان کې یو کې او دا نری غونې تار جوړ شي یا خیره راشي دې ته وی فتیل یا سړی دی انګوټا سره دا ورغوي داس کوي معمولی غونې خیره راشي دغه خیره ته وی فتیلا یعنی دومره هم الله چا سره ظلم زیاته نه کوي نو یو لفظ دی فتیل چاوت کی چې کم نری تار دی هغه ته وی فتیل او بیا ور بصیر اوړي لا یؤتون الناس نقیرا نقیر د دې اډو کی شاته چې کم یوځه دسی بار را وتلې ده توګل شوی ده هغه ته وی نقیر او دا نره پوستک چې درې اډو کې نه چار چاپېره شوی ده هغه ته وی قتمیر نو دا مختلف الفاظ راوړي یعنی نه د دې چاود مقدار به ظلم زیاتیو کی نه د دې چاود مقدار او نه د دې پوستکی مقدار هیڅ چا سره الله ظلم زیاتې نه کوي بل الله یزکی من یشا بلکی الله پاکی قرآن سرا چاله چې خوښي ولا یظلمون فتیلا ظلم زیاتې بونشي په هیچا په مقدار د تار د کجوري د اډو کې انظر وګورئ کیف یفترون سرنګي جوړي علی الله الله باندې الکذبا دروغ شرک ډیر لوی ګناه دی لوی جرم دی او دی الله باندې دومره لوی دروغ تړي وکفا به اثما مبینا کافی دی دغه ګناه سرګند ګناه خاصم لوی جرم دی او الله باندې دروغ تړل نو دا سرګند ګناه دی نو دا سړی نه دا ګناه بس دی وکفا به اثما مبینا کافی دے دغا گناہ سرگند
الم ترى آیا نویني الى الذين هغه چاته اوتو نصیبا چې ورکړی شوی دی ورلا برخه حصہ من الکتاب د کتابنا. دا مخکې چې ذکر شو دا د علما دا لوی لوی علماو د یهودو، اوس چې کوم ذکر کوي دا واړه بولیان دي. الم ترى آیا نویني الى الذين هغه چاته اوتو نصیبا من الکتاب چې ورکړی شوی دی ولا حصہ د کتابنا یؤمنون بالجبت والطاغوت یقین کوي په بوتانو په شیطانانو، یؤمنون بالجبت یقین کوي په جادو په کوړو منتر، والطاغوت په شیطانانو. لکه د دې زمانه بعضی خلق بعضی پیران تعویزګر عاملان چې جانه سه شی روشي نو ماشوم راغواړي نو کوله تور کی ودی ته ګوره دې کې بتا د غلط کاری یا کوزه راوړه نو باغی سوره یاسین وی او دغه کوزه چولې هغه کې غل معلومه. یؤمنون بالجبت والطاغوت یقین کوي پکوړو منترو جادو والطاغوت شیطانانو. ويقولون ويل للذين كفروا فبرد مشرکانو کافرانو کې دا يهوديان دا عرب مشرک متعلق سوی هؤلاء دغا مشرکان اهدا زیاد مندون کی دی من الذين آمنوا د مؤمناننا سبیلا لار لرا. دا يهوديان بېمانه مشرکان زیاد غرا او زیاد هدایت مندون کی گنی د مسلمانانو. اولئک الذین لعنهم الله دا هغه دي چې لعنت شوی دی په دې د الله. ومن یلعن الله چاته چې لعنت کی الله فلن تجد نهچری نبمومی له دلرا نصیرا امدادی. سوک چې الله ملعون کی لعنتی کی نو بیا به سوک امدادی شي. ام لهم نصیبا من الملک ام لهم نصیب من الملک آیشتر دی لرا سبرخا د بادشاہینا. اول خود دی بادشاہی نشتا او کچرتا شو بالفرض فاذا ندغ وقت لا یؤتون الناس نبور کی خلق لرا نقیرا سبرخا سمامولی شے پا مقدار د پردی د اډوکی د کجوری. اول خودی سره سشی نشته ک لاس برشو سشی راغه نو چاله سشی نه ورکی. مثال د دې زمانه د زکات خوران د زکات چیرمن دی او اول خپل خزه کندو کې لیکل دا خپل خزه کندو کې لیکي چې دا کونډه ده د زکات چیرمن دی او زکات صفن راشنو اول خپل خزه ورکی چې دا کونډه ده. ام لهم نصیب من الملک آیشته دی لرا سبرخا د ملکنا بادشاہینا. فاذا ندغ وقت لا یؤتون الناس نقیرا نورکی خلق لرا هیشه یو روپے چاله نورکی. ام یحسدون الناس آیدی حسد کی خلق سرا. ناس نه مراد نبی علیہ السلام او صحابه دي یعنی دا یهودیان نبی علیہ السلام سره حسد کوي. علاما پهغه آتاهم الله چې ورکړی دی لره الله من فضله د خپل فضلنا. فقد آتینا نو یقینا ما ورکړی دی آل ابراهیم الواد ابراهیم علیہ السلام لا الکتاب کتابنا والحکمت دانشمندی حکمت پیغمبری نبوت وآتیناهم ملکا عظیما او ورکړی مې دی لره الواد ابراهیم علیہ السلام لرا بادشاہی ډیر لویا. دا یهودیان د نبی علیہ السلام بادشاہی نه مني د سلطنت نه مني د نبوت پیغمبري دانشمندی نه مني د سره ولی حسد کوي. الله وی ما خو ابراهیم علیہ السلام الواد را پیغمبري ورکړی وا لکه سليمان علیہ السلام داود علیہ السلام یوسف علیہ السلام دا ټول د ابراهیم علیہ السلام الواد دی سره خودي حسد نه کوي او دی پیغمبر سره ولی حسد کوي. یقینا ورکړیو ما الواد د ابراهیم علیہ السلام لره کتاب حکمت او ورکړی میو دی لره بادشاہی ډیر لویا. فمنهم نبازی د دې يهوديانو نا من هغه دی امن به چې ایمان راوړي په الله او قران
لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه. ومنهم بعضی د دینا من هغه دی صد عنه چې ډډه کوي د دې قرآن نه. وکفا بجهنم سعیرا کافی دے جہنم سوزون کے. دا بېمان و جہنم اور کی سوزی تخویف او بشارت. ان الذین کفروا یقینا هغه څوک چې کافر دي کفر یو کو بی آیاتنا زما د آیتونو سوف زردا نسلیهم دندبیکم نارن اورتا کلما هر کلا نزیجت چی اس وزی نزیجت سکورٹشی جلودهم سرمنی ددی کلما ہر کلا نزیجت چی اس وزی جلودهم سرمنی ددی بدلناهم نو بدل بکم جلودن سرمنی غیرها سوا ددینا. دا کما سرمن چې اوس وزي سکورټ شي نو بیا به بل سرمن راولم. دا مخکې خو لا پخه وه بیا به نرمه او کچه سرمن راشي. هر کله چې اوس وزي سرمنې د دې نو بدلې به کم سرمنې نورو سره لیذوقوا العذاب دې دپاره چې اوسکي عذاب لره. په دغې عذاب کې به دې ګرفتار وي. سرمن به سوځي بله به راځي یو به سوځي بله به راځي. ان اللہ کان عزیزا حکیما بشارت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم دندبیکم جنات باغنتا بیگی با لاند داغی ولی خالدین فیها ہمیشہ بی باغی کی ابدا ہمیشہ. لهم دی جنتیان لرا فیها پدی جنت کی ازواج بیبیانی بی مطہرہ پاکی صافی دا ہر قسم گندگینا. وندخلهم دندبکم دی ظلا ظلیلا آرام ہمیشتا. ظل ویلے کی سوری تا نو جنت کی خوب انور نہیں وہ دا میوو سورے بھائی دا ونو سورے بھائی نو ہمیشہ ہمیشہ سورے بھائی مراد تینا آرام دے. وندخلهم دندبکم ظلا ظلیلا آرام ہمیشتا. لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے. اللہ پاک کو اپنا محبت دکھاؤ. دیکھو قرآن کا ویڈیو، درس کا ویڈیو، نعت کا ویڈیو، مسائل کا ویڈیو، حدیث کا ویڈیو، اذان کا ویڈیو، نماز کا ویڈیو، دین کی ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے. جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے سنیں گے آپ کو اجر ملے گا، ہمیں بھی اجر ملے گا. اس پہ اللہ بھی راضی ہوگا. ناچنے اور ڈھول بجانے والا ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو گے تو جتنے لوگ دیکھیں گے اس کے گناہ میں تو بھی شامل ہوگا. اس لیے سب سے درخواست ہے کہ ناچنے اور ڈھول بجانے والا ویڈیو نہیں بناؤ اور نہ اس کو لائک اور نہ شیئر کرو ورنہ گناہ میں شامل ہوں گے. زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار قرآن نماز دینی مسائل کا ویڈیو لائک کرو اور شیئر کرو. اس میں آپ کو دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی. دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا. تو انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک دنیا آخرت میں کامیاب فرما. اللہ پاک آپ کو صالح اولاد عطا فرما. اگر اولاد ہے بچے ہے تو اس کو دیندار حافظ قرآن عالم مفتی بعمل بنا دے. اللہ آپ کو اور آپ کی بیوی بچوں کو حج اور عمرے کے لیے قبول فرما. اللہ پاک آپ کو آپ کی بیوی بچے ماں باپ بہن بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو حج اور عمرے کے لیے قبول فرما. اللہ پاک اپنے حبیب کے روزے کی دیدار عطا فرما. اللہ پاک دنیا آخرت میں کامیاب فرما. راحت سکون عزت والا زندگی عطا فرما. آمین ثم آمین. اے اللہ جو لوگ اس کو شیئر کرے یا لائک کرے یا کومنٹ میں ماشاءاللہ یا زبردست کوئی بھی بات کرے، اے اللہ تعالیٰ ان کے دل کے مرادیں اپنے غیب سے پورا فرما. آمین ثم آمین. السلام علیکم.